بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید درو کوم چې دا تر ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مسائل دا ختم کی. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مشکلات دا ختم کی. دغه رنګ الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجات دا پوره کی. سونه بیماران می په کورونو کې وي، په هسپتالونو کې وي، دې ټول د الله پاک صحت کامله عاجله ورکی. نن چې کومه زمونږ وظیفه را دا د سورۃ یاسین د یو آیات مبارکه وظیفه را او ډیر زیات بهترین آیات دی، ډیر زیات زبردست. څه قسم له حاجت وي د هر قسم حاجت لپاره کولی شي. څه قسم له مشکل حل کوو چې دا کار بالکل ناممکن دی. او نو د داسې د ناممکنه کار د ممکن کولو لپاره د سورۃ یاسین د یو آیت د وظیفه دا را سره نن وکئ. ان شاء الله العزیز چې څومره د ناممکن حاجت وي دا پوره کیږي. څومره د مشکل نه مشکل ترین مشکل وي ان شاء الله العزیز الله پاک به په خپل قدرت کامل سره دا محترم دا حل کوي. کو زمونږ استادو دا مشکل دا د رشته حواله سره وي او څوک دا غواړي چې الله پاک زما رشته په خزه کې وکي، یا زما د رور یا زما د خور رشته دا په خزه کې وکي، یا زما د زوی یا د لور رشته په خزه کې وکي. نو ولدي وظیفه کې ان شاء الله العزیز د یوې هفته په عمل سره به الله پاک ولا په کلی ځکه دا محترم رشته ورکی. یاد ساتئ په یو پیرم تاسو کار کیږي، خو چې کله تاسو په اخلاص باندې په یقین باندې په لګن سره توجه سره دا وظیفه وکړه ان شاء الله العزیز تاسو به تماشا کوئ. دې وظیفه اجازت هر چا ده چې څوک دا وظیفه ګوري د ټولو ته اجازت ده دا ټول دیو کی. دغه رنګه د محبت د پاره کو چرته سړی دا وظیفه شروع کی ان شاء الله العزیز خزب سره محبت دا شروع کی. که چرته خزره وظیفه شروع کی نو سړی بولا ان شاء الله العزیز د الله پاک په فضل باندې سړی به سره محبت کوله شروع کی. د محبت د فاره ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته پاورفل اعلی وظیفه ده. دغه رنګه دا وظیفه کو څوک شروع کی د کاروبار د پاره چې زما کاروبار ته ډیر زیات ټف روان دی او دغه رنګه په خساره کې روان دی، په نقصان کې روان دی. تاسو یو ځل دا وظیفه کو، یو ځل به تماشا کو چې الله پاک زمنګ استادو کاروبار له څنګه مخ او څنګه ترقی ورکړي. دغه رنګه د رزق حواله سره یو سړی دا وظیفه کې د رزق د پاره ان شاء الله العزیز الله پاک بوله د رزق ورکې د غیبونه کم د چې من حیث لا يحتسب ولکېږي چې انسان په وهم او ګمان کې همدا نه وي. دومره رزق به الله پاک د انسان ته ورکي. د غیب او د خزانو نه الله پاک انسان ته د محترم رزق ورکي. خو لږ په توجه باندې، لږ په لګن باندې، لږ په سوچ باندې دا وظیفه چې کله موږ شروع کو ان شاء الله العزیز بالکل محترم دا پیدا دي. دومره ناشنا وظیفه را دغه رنګ محترمو کو څوک دا وظیفه شروع کی د کاروبار مبارکه چې الله پاک دې زما کاروبار کې برکت واچي. یا څوک کاروبار شروع کول غواړي چې یاره کاروبار دا شروع کوم د هغې مخکې دا وظیفه وکړي، په هغې باندې دعا وکړي ان شاء الله العزیز الله پاک ور خپل مزیدار اعلی کاروبار دا ورکړي. دغه رنګ محترمو د نوکری د لپاره کو څوک شروع کی الله پاک بوله په خپل اعلی مزیدار ځکه دا نوکری ورکړي. نن چې کوم زموږ وظیفه دا ډیره زیاته زبردست وظیفه ده، ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. کله چې دعاګانې نه قبلېږي دا وظیفه یو پیرو کوي او به تاسو دعا وکړئ ان شاء الله العزیز تاسو تماشا کوئ چې الله پاک څنګه زموږ تاسو دعاګانې دا قبلې. یاد ساتئ په خپل دا وظیفه کول شي، بل چا لپاره کول شي او مخکې مرګرو سره ډیر شیر کوي چې هغه ته فائدہ د دې وظیفې دا ورسیږي. نن زموږ وظیفه دا سره
چې موږ به سورت یاسین دا شروع کو چې کله موږ سورت یاسین شروع کو او دی آیات ته ورسېدو سلام قولا من رب الرحیم نو دا به 1490 پیری وایو 1480 پیری وایو نو تقریبا نسازی کی 1479 پیری نو 1480 پیری دا وظیفه محترم دا منګو کو سلام قولا من رب الرحیم دا به وایو او دا غرنګي بیا ورپسې سورت یاسین دا پوره کو او د هغې نه بعد درود پاک وایو بیا به دعا وکړو بیا به د هغې نه بعد درود پاک وایو انشاءالله د الله پاک نه کلک یقین ساتم الله پاک به زمونږ او ستاسو ټولې مسلې دا حل کړي یو کار دپاره وظیفه کوي هغې پورې وظیفه وکړئ چې څو پورې هم کار حل کړی نه که نه څو پورې هم حل کړی نه انشاءالله العزیز پردی مو په یو ورځ کې به الله پاک ستاسو کار وکړي په یو ورځ کې بس صرف وظیفه وکړئ او په اعتماد باندې په یقین باندې او دغه رنګ په سور باندې دا وظیفه تاسو پیل وکړئ تماشا کوئ الله پاک به زمونږ او ستاسو کار په ښه طریقې باندې دا برابر کړي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته